जी अस्सलाम वालेकुम। امید لرم چې تاسو به ټول ټیک ټاک وای. زما نوم عبدالخالق خټک دی. نن به په دې ویډیو کې زه تاسو سره څه انفارمیشن شیر کوم چې لو بلډ پریشر څه ته وایي او نارمل څومره وي او لو څومره وي او های بلډ پریشر څومره وي او دې سره سره د دې لو بلډ پریشر کازز به تاسو ته په دې ویډیو کې زه شیر کوم چې د کوم وجوهاتو وجې نه د کوم کازز وجې نه د یو انسان بلډ پریشر کمیږي او د دې لو بلډ پریشر لپاره څه کول پکار دي. دا ټول انفارمیشن به ان شاء الله په دې ویډیو کې تاسو سره شیر کوم او ویډیو مکمل وګورئ چې ټول انفارمیشن تاسو ته ملو شي. اول خبره به وایي چې لو بلډ پریشر وایي څه ته، خو د لو بلډ پریشر نه مخکې زه دا خبره کوم چې نارمل بلډ پریشر څه ته وایي. بیسیکلی نارمل بلډ پریشر چې کم دی 120/80 mm of mercury چې کم دی دا مونږه نارمل بلډ پریشر کنسیډر کوو. اوس چې د کم انسان 120/80 نه بلډ پریشر کم وي دې ته مونږه لو بلډ پریشر وایو او په میډیکل کې دې ته مونږه یو ټرم استعمالوو چې هغې ته وایي چې هایپوټینشن. او چې د کم مریض یا د کم انسان 120/80 نه بلډ پریشر های رځي هغه 130/90 وي یا 140/100 وي چې څومره وي هغه ته مونږ وایو های بلډ پریشر، یعنی په میډیکل کې هغه ته مونږ وایو هایپر ټینشن. دا خو وو چې نارمل څومره وي او لو بلډ پریشر څومره وي او های بلډ پریشر څومره وي. اوس به زه تاسو سره دا خبره شیر کوم چې د لو بلډ پریشر څه وجوهات کېدلی شي، د کم وجوهاتو وجې نه د یو انسان بلډ پریشر کمیږي. د لو بلډ پریشر یعنی د بلډ پریشر د کمیدلو اوله وجه دا دی چې کم انسان کې وینه کم وي، بلډ پکې کم وي، یعنی د انیمیا مریض وي، د بلډ پریشر همیشه لپاره کم وي. نمبر 2 کم مریض چې د های بلډ پریشر لپاره میډیسن خوري، هغه انلپریل وي یا کیټوپریل وي یا میلاډوپاین وي یا وټ ایور چې کم قسم ته های بلډ پریشر لپاره د ټیبلټس یوز کوي نو د بلډ پریشر به همیشه لپاره کم وي. نمبر 3 کله چې یو انسان ته حادثه وشي، اکسیډنټ وشي یا څه قسم ته ټراما ورته وشي، د دې اکسیډنټ وجې نه یا د دې ټراما وجې نه دنه بلیډینګ کیږي نو د دې بلیډینګ وجې نه هم دغه دوران کې د مریضان لو بلډ پریشر وي. یا دې نه علاوه د کم مریض ته چې ډیهایډریشن شکار شي، یعنی ډیهایډریشن مطلب دا دی کدی څه وخت پورې خوراک نه کوي، خوراک کوي یا څه خوراک ته ملویږي نه، یا د ته الټی ورځي چې کم خوراک دی کوي دی هغه الټی کوي، یا د مریض ته دستونه ولګي، ډایریا ورته ولګي، د دې ډایریا وجې نه د ډیهایډریشن که شکار شي نو داسې وخت کې هم د مریض بلډ پریشر لو وي. دې نه علاوه د کم مریض چې هارټ اټیک ورته وشي د دوران کې هم د مریض بلډ پریشر لو وي. ولې چې هارټ ټول بدن ته د بدن ټول آرګنز ته بلډ سپلای ته صحیح طریقې باندې کولی نشي نو د دې وجې نه دغه وخت کې که د مریض بلډ پریشر مونږه چکو نو دا چې بلډ پریشر چې کم وي دا به زیاتر لو وي. دې نه علاوه هغه فیمیل چې هغه د فرست ټرایمسټر وي، یعنی د حمل اولې 3 میاشتې وي نو په دې 3 میاشتو کې هم د مریض ته بلډ پریشر کم راځي. او دې نه علاوه د کم مریض چې میدا خوږ وي، میدا زخمی وي چې هغه ته موږ په میډیکل کې پیپټیک السر وایو نو د دې پیپټیک السر وجې نه د مریض زیاتره بی پی لو راځي. ولې چې کم مریض ته پیپټیک السر وشي، د معدې زخم وشي نو د دوران کې د معدې نه انټرنل بلیډینګ کیږي نو د دې انټرنل بلیډینګ وجې نه د مریض اکثر بلډ پریشر چې کم دا ډیر لو راځي. د پیپټیک السر ولې کیږي، د دې څه وجوهات دي، د معده ولې زخم کیږي، د دې لپاره ما یو ویډیو جوړه کړې ده نو هغه ویډیو تاسو وګورئ چې تاسو ته د دې باره کې معلومات ملو شي چې د پیپټیک السر ولې کیږي، د معدې زخم ولې کیږي، کم وجوهات وجې نه د معدې زخم کېدلی شي. هغه ویډیو تاسو وګورئ، هغې کې ډېر شی انفارمیشن انشاءالله تاسو ته به ملو شي. دا څو انفارمیشن مو چې تاسو سره ما شیر کو چې د لو بلډ پریشر یعنی د بلډ پریشر د کمیدلو څه وجوهات کېدلی شي. امید لرم چې دا ټول به تاسو خوښ شوي وي. اوس خبره دا دی چې دا لو بلډ پریشر به مونږ څنګه ټریټ کوو، د دې به مونږ علاج څنګه کوو. اوس د دې پراپر علاج نشته دی. خبره دا دی چې که یو مریض ته انیمیا وي، د وینه کمیږي نو دته پکار دا چې میډیکل سپیشلیست سره د رابطه وکړي
چې هغې څه وجوهات کېدلی شي هغې مطابق د مریض به ټریټمنټ وشي. دې نه علاوه که یو مریض ته پیپټیک السر وي نو دته پکار ده چې دا د معدې دپاره څه قسم ته ټیبلیټس استعمال کړي چې د هغې ټیبلیټس وجې نه د کپسول وجې نه د پیپټیک السر ختم شي نو د بلډ پریشر به نارمل ته راشي. دغه شان که یو مریض ډیهایډریشن کا شکار وي د خوراک نه کوي د کمزوري وي یا ډایریا وي یا الټۍ ورځي نو د دې ډایریا یا د دې الټو دپاره د پراپر علاج وکړي. کله چې دا ډیهایډریشن ختم شي نو د مریض به بلډ پریشر لیول هم نارمل راشي. بیا هم د دې حالاتو باوجود که ستاسو بلډ پریشر لو راځي نو تاسو ته پکار دي چې تاسو د میډیکل سپیشلیست سره یا چې کوم وجې نه تاسو بلډ پریشر لو کېږي هغه کنسرن ډاکټر سره ضرور مشوره وکړئ. امید لرم چې انشاءالله دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که ویډیو ستاسو خوښه وي دا ویډیو نورو کسانو سره ضرور شیر کړئ چې دا بهترین انفارمیشن نور ملګرو ته هم ورسي او دا یوټیوب چینل نه ضرور ځان سره سبسکرایب کړئ ولې چې وقتاً فوقتاً زه بهترین ویډیو تاسو ته اپلوډ کوم او د دې ټولو ویډیو صرف مقصد دا وي چې تاسو ته بهترین انفارمیشن ملاو شي. د خپل ځان او د خپل صحت ډیر خیال ساتئ. شکریہ.